بسم الله الرحمن الرحیم. نوع آخر منها د جملې اسمیه ولا نور داسې جملې راوړي مصنف رحمت الله علیه مسند الیه ورکي دي خو معرب باللام نه دي. اوس دا حدیث ښایي ابو داود شریف حدیث ته قفلة کغزوة ایسه د جهاد نه راپس کېدل څه دي؟ دا داسې دي لکه جهاد دپاره لوړ شویلې ځکه څه دا راپس کېدل څه دي؟ دا په دې ارادې باندې وي که نه څه آینده دپاره بیا دا سړی جهاد وکړي بیا دپاره د څه وکړي لاړ شي ځکه څه د یو شي نه راپس کېدل دي دپاره سړی تازه دم شي ورته وینې برابره شي سور کې شي دوباره ورته. مطل الغني ظلم شیخینو حدیث ته څه کله د سره پیسې وشي چا در باندې قرضه وي درته ویل څه قرضدار وکړه بیا ورسره چاړ چیړ کې سیارې ودره 3 ورځې صبر وکړه دا څه د کوم چاړ چیړ ته اوس کوې دا به ظلم شروع شولو دینه بعد ځکه سر څه شتو بیا نه هېر کوي. سید القوم فی السفر خادمهم بیهقي حدیث ته څه کله ته چا سره امیر صاحب جوړ شولې ته به د هغو خدمتګار کوې بس ټولو باندې پام ساتي ټولو باندې به نظیر ساتي او ټولو په نظر کې یو شاندې برابر ساتي فرق به پکې نه کوي او دا به خدمت کوي دا به مخدوم نه ګرځي څه خلکو ته کینې د خال دي خدمت شروع کړي. حدیث ته حبک الشیء یعمی و یسم څه کله د یو سړي سره د یو شي سره یا د بل چیز سره محبت شي نو دا بیا سړی ړندوي او کڼوي. کله انسان یو شي سره تابه لاګي یو شي باندې دي تابعیات وي رغلی بس دا سړی په مغه شي باندې سره پوهېږي نور کدي طبیعت ته د هغه شي ولا نقصان ښایي یا ورته خبرې کې دا په نه لګي ځکه چې د هغه محبت کې د ړوند شوی او د هغه په محبت کې د کوڼ شوی ړوند داسې شی چې بل چې شته ګوري نه بس ارسوت یې اندو شاعر خسته او اندي پسې اخته او کوڼ داسې که د هغه وله عیبونه ورته څه بیانوي شي ولا ډایرکټ د نه خفه کېږي د نه پاڅېږي څیارې یمو طبیعت خلاف خبره د وکړه. طلب العلم فریضة على كل مسلم ابن ماجه دی بیهقي حدیث ته څه علم لټول علم زده کول دا د هر مسلمان یوه ډیوټي ده فریضه ده 40 غنټې ژوند ورکې تېرول شي او 40 غنټې کې دومره ډېر مسایل اوس نن سبا مو ته در پیښیږي څه ډېرې مسالې مو ته نه دي زده په علم کې مناقص راغلی علم مفروض فرض علم مو نه ده حاصل کړه اوسه پورې. ما قل وکفا خیر مما کثر والها دې چې دومره شاید سرای څه تو ته کفایت کوي تو دپاره ډېر وي کور د پچلیږي هغه ډېر شي نه پرېږده ښه ده څه ډېر شي خو سړی د خدای پاک ذکر نه وبسي په اخوا دې ښه کارونو کې د اختا کې بیا هغه دنیا یا هغه مال یا هغه شی بیا سړي دپاره متاع دنیا د هغه څه د غرور ده. حدیث شریف کې راځي ترمذي شریف حدیث ته اصدق الرؤیا بالاسحار خوبونه خو خال کسې خوبونو کې د وختي ټیم کې کوم خوب څه وخت سي د سحري ټیم شو پړشمي ټیم شو دې ټیم کې خوبونه بیا صحیح ویلې دې ټیمه پورې د معدې عرش هضم کړي وي او تکلیف معدې باندې نه وي او د روټۍ د واجې نه بوج موجه معدې باندې نه وي عرشه تیر شوي وي. طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضه دی څنګه فرض المنځونه فرض شون فرض دي د شی ته حلال رزق ګټله فرض دي بل ته ځان نه محتجول دا فرض دي په خپلو خپو باندې ځان ودرول دا فرض دي بل باندې تکیه لګول نه دي پکار د بل ته کتل نه دي پکار بلکې خپله باندې کوشش کول پکار دي څه شی میلویږي به برکې سستی نه کوي څه وینه ګټلې موقع نه میلېږي به ځان ته خبره ده. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بخاري شریف حدیث ته څه بهتر انسان هغه د قرآن کریم خپله باندې زده کړي تفسیر باندې ځان پوه کړي بیا همدې قرآن والا الفاظ او تفسیر بل سړي ته وروښیي د دنیا کې بهترین انسان ده. حب الدنیا رأس کل خطیة پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دنیا محبت د هرې ګناه بیخ ده سارې ده جړې ده. احب الاعمال الی الله ادومها وان قل پیغمبر علیه السلام فرمایي څه اعمال ډېر دي
خو کوم عمل سرمیشا دپاره کیږي هغه بیا خدای پاک ته ډېر خوښ وي. لږ مقدار کیږي خو سرسوتی وي، ځکه بیا دا شی څه کیږي میوه راوړي. څه کله یو سوس که د غره نه راغورځي تاړې کې یا سروای کې، خو ډېر ټیمه پورې سره وغورځي اله. همدا شی ته څه کومه الګاډه اوبه راوړي او اوبو کې خیره راوړي، هغه نه اخر درانګ جوړېږي ونه کوڼه ونه جوړېږي. خاټه ورو ورو کلاکه شي 3-4 کاله ورباندې وځي، خاورې نه کوڼه جوړېږي ولې څه شی ارمیشا شي څرمیشا شي که نه هغه بیا میوه ښه کوي. دی څه ته لږ لږ شی کوه، خرسوت یې کوه، یا کوم کار د شروع کړ د لږ لږ زده کوه، اخر به ورکې پوخ شي هډوکه به د ساخت شي ورکې. افضل الصدقة ان تشبع کبدا جائعا. د صدقې خو افضل دی. یوه صدقه تو سړي ته هېر که ضرورت یې نشته ورته، خو صدقه خو په کېږي که نه غریب ده دی ثواب شته. بل سړی د هغه نه لږ کمزوري حالت کې و، څو ته محتاج د دې ته هېر کول ډېر ثواب لري. بل سړی د څه د دې نه زیات محتاج د سوره څوک ډېر محتاج وي که نه صدقه ورکړي یا د بل شی کړلو هغه ثواب ډېر وي، ځکه چې حاجات پوره کړي همدې ته ثواب نیل شي.